أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. آیت نمبر 83. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ كَلَّ راشد ایتا امر الخبر من الامن د امن خبر او الخوف یا د خوف خبر اذاعوا به نو دای غسپرټ کی د امن خبر راشي حالانکه غ سکرسی وی اته شي وی سکرسی وی ا سکرسی د سپریډ کی کله خوف خبر راشي د سپریډ کی او قبل از وقت خبر سپریډ کول د فتنې باعث ګرځي. ولو ردو کچری دوی واپس کړي دا خبر ال الرسول پیغمبر تا و الى اولي الامر منهم او خاوندانو د اختیار تا د دوی په میاس کې خبر چې ورتار یو رسول د خوف خبرو کده امن خبرو باید چې اتارټی ته وای چاته وای د سپریډ کولو په ځای باندې باید چې اتارټی ته راځي دا یو خبر مونږ اورېدل لعلمه الذين نخامخا علمه الذين پیشن گلی بکڑی ود دغی خبر الذين آغا کسانو یستنبتونو منهم چی آغای استنباط کوي شد دوینا دا غی انٹلیکچوال اپروچ دا غی انٹلیکچوال اپروچ چی چاوی اتارٹی والا خلق آغای کوئی چی دی خبر پس منظر سده دی خبر پس منظر سره دا اسی او پروپاګاندا دا صرف یو میسج ورکول دي صحیح. ولولا فضل الله علیکم کچرنه مهربانی دا الله تعالی تاسو باندې ورحمته او رحمت دا الله لتبعتم الشیطان نو تاسو فالو کړو شیطان الا قلیلا مگر ډیر لږ بد اغه نه بچي وي خدا دا الله تعالی مهربانی او رحمت ته پیغمبر فورن هغه خبر راونی سي او تاسو د الله د طرف نه راتلون کی مصیبت نه بچی. فقاتل فی سبیل الله فسقتال کوي پلار د الله کې لا تکلف الا نفسک ذمہ دار نشي ګرځولې مگر ځان ستا اولا ذمہ دار نشي نو پیغمبر د هر کار لومبنه مکلف وي پیغمبر د هر کار لومبنه باوند وي لومبنه کار څوک کوي پیغمبر کوي. وحرز المؤمنین اتیزی ورکا ترغیب ورکا مومنانو لا فسبانے فقتال باندے چی ڈیفنس لازم دے تشدے ڈیفنس لازم دے. اغس اللہ یقینی خبر دا اللہ تعالی ان یکفا بند بوساتے باس اللذین قتال او جنگ دا کسانو کفرو چو کفر کرے دے یعنی مانا دارا چی تاسو ځان تیار ساتئی نو کافران چی کم پدی داگ کی ناستی چی پتاسو حملو کی نو کستاسو تیارائی مطالعه کئی تا پتاو لگی نو ویڈرالو کی ایسو کی ویڈرالو کی او کنا تو بس دا امن خبری کی او بس اسلام دیر دا امن دیر اسلام بس پیس دیر اسلام وردائی دا دوانو لگی صحیح شو امدقل چل کئی مصرح. واللہ اللہ تعالی اشد باسن اگر ډیر مضبوط ته د عذاب په اعتبار باندې واشد تنکیلا ډیر مضبوط ته د عبرت ورکول اعتبار باندې الله تعالی چې بیا د دین مخالف لکم عبرت والا سزا ورکي هغه بیا نمونه عبرت ګرځي نه مخلوق ته پاره. من یشفع شفاعتا حسنه سوچ شفاعتو کې خیسته شفاعت د چا د پاره یکلو نصیب منها وی بدر پارا یو مبارک صداغنا یعنی مانا دادا چې یو فیلډ کې یو اهل سره تا داغه د پاره شفاعت وکړي دا سره په دې فیلډ کې ولګوا د اهلیت لري څه کوي اهلیت لري وسغه اهلیتم لرو او هغه صلاحیتم لرو او اخلاصم لرو اخلاص نو زدغه تا په یو فیلډ کې دومره ذمہ دار سره لګول دي چې هغه ثواب به تاسو ملاويږي. ومن یشفع شفاعتا سیئه اچھا چی شفاعتو کو یو ناکار شفاعت دنا اہل دپارا بچارا پارا دنا اہل دپارا یکل لہو کفل ملحانو وی برد دپارا یو بردن دغی شفاعت اس آغا نا اہل سڑے چی سمر خرابائی کئی وبال بیستا پوگو مانے پروتی اللہ بدن تپوس کئی
چې دا په دغه فیلډ کې ستا په شفاعت باندې کوم نه اهل سره لګیدل دي د دې فیلډ بیړه دا غل لا سفر کړه او غل غول چاره فرید خان ته وایي چې تر لوی جرګې منبر وی غته نه غول اگر ته پته و چې اهلیت پکې نشته درته پته چې اهلیت پکې نشته خو یاد عزیز دی یار دوست دی یا تا ته ووټ درکړی دی صحیح شو ها وکان الله علی کل شیء اتى الله تعالی په هر شی باندې مقیتن قدرت لرونکي و اذا حییتم بتحیه اکلت پاستا حییتم پیشکشی وکړې شی بتحیه یو پیشکشی فحیوا باحسن منها نو تاسو داغه جواب ورکې ریسپانډ ورکې په بهتر طریقہ او ردوا یا کم از کم ایکول یا کم از کم ایکول نو چا درته وي السلام علیکم نو کم از کم وعلیکم السلام ورته وایا سوې وعلیکم السلام زکه هغه پیشکشی وکړي او ښه پیشکشی نو ته کم از کم ورته مساوي پیشکشی وکړه وعلیکم السلام یا دا غینه بهتر وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته صحیح شو خو اوس که ګڼ کسان رواني دا زمونږ په دې وطن کې یو سړی سیف الله خان دا جوک دی بیا خپل پلار ته دا جوک نو یو سړی داغه طریقه دا و چا ورته سلام کو نه هغه ډیر قرات سره وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ومغفرته واجر عظیم صحیح نو سکسان نوجوانانو په شرپتن غوندي هغه دا کاکا څنګه نو بس ایله سپیزله کسانو نو دا لګي وقفه سره دا څه تیرېدل کاکا سلام علیکم او علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ومغفرته واجر لا تر اوسه پورا کړنه دویم کسه کاکا سلام علیکم او علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ومغ نو دریم کس راغی سلام علیکم او علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته دا یو لفظ کټکو چې څلور شپږ کسان تیر شو او هم راغی نو بس بیا ته شوې والے Have you understood? وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ اکلت تاستا پیشکشو کلیش یو خ پیشکشی یعنی معنا دا څوک دنه تقاضاو کې دی یو خکار څوک دنه تقاضاو کې دی یو شکار د شیخ خشي دعوت درکې فحیوا باحسن منها نو تاسو دا غیر ریسپانس ورکې په ډیره بهترین طریقہ یعنی چا درته وې چې دوستا راځه کنه ګرانه هلته ولاړ شو هلته منظم کو د ما خام نه بعد بیا درسم وورو درس نه بعد ماسختن منظم کو ماسختن مانځنه بعد سیف الله خان بس ډوډۍ راوړي هغه به مخرو نو باید چې ته او راځه رائټ بس درکړم یعنی خر ریسپانس دار چې هغه سره تا ته وې ها ما په ګاډي کې ولر شو صحیح او کته نه وای کم از کم تار دا وای چې ته مخکې ځه زر پسې خپل ګاډي کې درځم ان الله كان على كل شيء حسيبا تاکي سره الله تعالی دې د هر شی حساب کوونکې الله لا اله الله تعالی نشته معبود الا هو مگر دغه الله دې لا يجمعنكم یقینا بتاسو جمع کوي لا يوم القيامت ورځ د قیامت باندې لا ریب فی چې نشته شک په دغه ورځ کې ومن اصدق انشتر زیات رښتونه د الله تعالی نه حدیثا د خبره په اعتبار چې خدای یو خبر وکړه that is done چې خدای یو خبر وکړه that is ځکه چې دروغ هغه نه وای یو دغه خبره یعنی زبا تاسو یو خبر وکم چې دا کار به وکم ممکن د سبا ز عاجز شم دا کار د کول نه دروغ به نه دی ویلي خو سبا کار کوي نشم انقلاب دا سره چې ما کار نو صلی الله تعالی باندې خدای انقلاب نه راځي نو ردی وجه الله وایي چې زه یو خبر وکم د مستقبل باب کې چې تاسو به د قیامت پر ورځ راجمع کوم نو یو خو درو نه یو دویمه خبره ده چې ما څوک اور رائټ کول نشي ما څوک اور رائټ کول نشي چې په کار کول باندې قادر نه نو دی وجه ومن اصدق من الله حدیثا شته څوک زیات رښتونه د الله مقابله کې د خبره په اعتبار او صلی الله تعالی مسلمانانو تعلقون دي داسې چونګه ورکړي موږ چونګه ورکړو لکه تیز کا یو چابک ورکړي تازیانه څور کوي تاسو تازیانه وای پښتو کې ته مونږ چابک وایو چلا فمالکم فی المنافقین پس شوی تاسو باندې فی المنافقین چې تاسو ګرځیدلې د منافقانو باب کې فیتین دوړلې دوړای مو دي حالانکه د منافقانو باب کې رائے یک یو پکار ده د مسلمانانو رائے د منافق باب کې دوړای نه دي پکار بس
فما لکم فی المنافقین فیتین پس شوی تاسو باندې چې تاسو ګرځېدلې د منافقانو باب کې دوه ډلې والله ارکسهم بما کسبوا الله کریم ارکسهم اغی لکه سرچه پکړي ارکاس معنا سرچه پکړي ها ټرنډ اباؤٹ صحیح او بل ورته سوې انګریزي ورته سوې upside down والله ارکسهم الله کریم ارکسهم he made them upside down who the منافقین والله ارکسهم بما کسبوا دا وی دا عمل د وجه اتريدونا د منافقینو باب کې دای دوړل شو یو ډلاغه وینه دای سره اس رعایت نه پکار دای سره اس نرمی اس leniency no leniency for munafiqin just be rude with them that you are a munafiq and you are creating fitna. Some other Muslims, they were of the view, no, we should be a little bit lenient with them and may Allah subhanahu wa ta'ala guide them. Allah subhanahu wa ta'ala said, Wallahu arkasam. I have made them upside down. How you can bring them back to upright position? اتریدونا ان تادو من اضل الله آیا تاسو غواړئ چې هدایت کوي هغه چاته چې خدای ګمراه کړی دی نو چې خدای ګمراه کړی ته سړی دې جوړول شي چې خدای سپې کړی نو څوک سره کول شي نه منافق اصطلاحي معنی منافق هغه سره ته وي چې په یو خبرې په خله بلې او دې معلومیږي په سبانه په کردار معلومیږي ومن يضلل الله اسوچ گمراہ کی اللہ تعالی فلن تجد له سبیلا نتبن ممدر پار لار د ہدایت ودو دای غالی لو تکفرون دا منافقان دا غالی چې تاسو کافران شي ودو دای غالی ودو معنا تمنو دای ارزو لري لو تکفرون تمنو کفرکم دای تمنا ارزو لري د کفر تاسو کما کفروا لک څنګه په خپل کافران شوي دي فتكونون حتا تكونون سوا حتا چې تاسو برابر شي منافق want you to be a munafiq like him Allah subhanahu wa ta'ala says that munafiq wants you to be a munafiq like him فلا تتخذوا پس مجوړوي د دوینا اولیاء فرندز او دوستان حتا یهاجروا فی سبیل الله yes to throw away their munafaqa there is only one way that they should leave their own homeland and they should go to Medina حتا یهاجروا فی سبیل الله مگر ارچ دوی جتو کې پلاد الله کې فین تولوا او کدوی مخوال فخذوهم نو ویني سي وقتلوهم او مړی کوي why because they are traitors حيث وجدتم چکم دائم امندل ولا تتخذوا منهم ام جوړوي دوی کې وليا دوست ولا نصيرا ان مددگار how you can rely upon them you cannot put your trust in a munafiq can cheat you anyway إلا الذين مگر آکسان يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق چې دی ورسیږي قوم ته چې ستاسو د هغوی په میث کې حلف دی معاهده ده ټریټي ده الله تعالی وایي که کوم منافق هغه لاړو او ستاسو حلیف سره حلیف معنا چې تاسو سره د څوک دی الای دی څوک دی الای نو که الای خته پناه واغستنه بیا د هغه معاهده د وجه تاغه ټچ کول نشي او جاؤکم یادا چې راغلل تاسو دغه منافقان حسرت صدورهم خود دوی زړه راتنګ شو سمانه یعنی دې خبرې نه زړه راتنګ چې یا تاسو سره جنگ وکي یا خپل قوم سره جنگ نه تاسو مخالیده نه دا غي مخالیده نه تاسو مخالیده نه دا غي مخالیده شیخ سے مرحوم فرمایي دلګان شیخ سے رحمت الله علیه وسوک تاسو هم دلوي کنه وای دغه سره زوی دلا چې نستامه خلیدا نه داغه مخ او منافق وی دلا دنه دی خو رښتیا خبره کول شي غلط رښتیا خبره کول شي دلته هو کوي الته هو کوي دته وای تخوا هغه ته وای تخوا نه دل سړی دوه کې وای هو سړی غلط وای دا غلط او آیا چې دا ته سوای دسدي دا غلط ده
او جاءوکم حسرت صدورهم چې تنشوی زونه د دې ان یقاتلوکم د دې خبرنا ان یقاتلوکم چې جنگو کې تاسو سره او یقاتلوکم یا جنگو کې خپل قوم سره ولو شاء الله کچره غوښته الله تعالی لسلطهم علیکم نو دی به مسلط کړو تاسو باندې فلقاتلوکم یقینا بدوی تاسو سره جنگ کړو فین اعتزلوکم اوس کا غید جنگ نه اجتناب کوي د جنگ نه اوایډ کوي دا منافقین کړه جنگ نه اوایډ کوي تاسو ته وایي چې موږ نه کوو جنگ نه تاسو سره کول شو نه غي سره موږ په خپل حالت پرې فلم یقاتلوکم او جنگ نه کوي تاسو سره والقوا الیکم السلام او وړاندې کړي تاسو ته پیس وړاندې کړي تاسو صلح فما جعل الله لكم پس نه د ګرځول الله تعالی ستاسو لپاره غلیم په دوی باندې سبیلا حسلا رد سزا ورکولو ستجدون آخرین او صلی الله تعالی وایي د منافقینو کټګریز دي څه شي دي د دې کټګریز دي رقم ستجدون آخرین یقینا تاسو به ممیسن او منافقان یریدون ان یامنوکم غیبتا غواړي چې تاسو نه ځان په امن کی و یامنو قوم اد خپل قوم نه ځان په امن کی تاسو نه ځان بچول غواړي د خپل قوم نه ځان بچول غواړي کلما ردو الی الفتنه خو کله دوی بوتلی شي په جبر باندې جنگ تا اور کی صوفیا نو دای پاغه کې په زور ور داخل کړي شي فإلم یعتزلوکم نو کدوی اجتناب نو کستاسو د جنگ نه ویلقوا الیکم السلام او تاسو ته صلح وړاندې نکړه ويكفوا ایدیهم امن نکړه الله سنت جنگ نه فخذوهم نو به اونیسی وقتلوم اقتل کئی حیث سقفتمون کمزای چی مؤمندل واولائکم دغا سٹریٹر جعلنا لکم غلیم سلطانا مبینا منگا گرزول استاذ پارا پدویبان واضح قدرت و واضح دلیل ورطا ویرشی بغیرت تا اصلحہ نورا بستی تا زمان مقابلی تا نیولا تا ڈرز نکولی اب جیسا مجبور ہم بس تو تیرا دا منگا مجبوری ہوں تا اتر دیوال تا وہ دھوم صحیح وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا تصور نشکے دے د مسلمان لپاره ان يقتل مؤمنا چې دې قتل کې مؤمن الا خطا مگر دا چې دا قتل صادر شي به طور خطا by way of mistake otherwise purposely and intentionally a moment a believer he will never kill another believer that's totally impossible وما كان لمؤمن تصور نشکے ما يتصور تصور نشکے دے د مسلمان لپاره ان يقتل مؤمنا چې قتل کې مؤمن زکه د مسلمان قتل دل د مسلمان په لاس د ایمان پر ضد دي د ایمان په پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د حجۃ الوداع خطبه کې وی لا تصيروا من بعد کفارا زمانہ بعد کافران نشي زمانہ بعد کافران نشي صحابه ټول الرټ چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام زموږ په ایمان یریږي لکه چې حضور علیه السلام په دنیا لرسي موږ ایمان په کافران بشو ځکه موږ ته وایي چې لا تصيروا من بعد کفارا معنا بعد کافران نشي پیغمبر علیہ السلام فوراً ایکسپلین کړه یضرب بعضکم رقاب بعض ایمان کې دنه دا کفر دی چې مسلمان ولګي او مسلمان قتلي a muslim to kill another muslim that is a amal of kufr that's not a amal of iman وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ الا ان يصدر خطأ الا ان يصدر خطأ مگر الک دا قتل وش څنګه by way of mistake وام accidentally موږ ورته څنګه وای accidental death ومن قتل مؤمنا خطأ نو چا قتل ک مؤمن په خطا باندې ها او قوم مؤمنان قتل ک مؤمن په خطا باندې او دا وارثان څوک هغه مؤمنان وورثته كانوا من اهل الايمان وارثان اهل ایمان نو سبي فتحریر رقبت المؤمنت لازم دی تبانے بطور کفارہ اس کفارہ تحریر رقبت المؤمنت ازاد ولد یو غلام یا د وینز مومن ازاد ولد یو غلام یا د وینز مومن اس کفارہ because a Muslim he feels a burden on his shoulder his nafs and his dhamir will be blaming him that okay oh death happened murder happened manslaughter happened yes accidentally but that is something bad so he'll be feeling bad so that's why Allah subhanahu wa ta'ala says to make himself relaxed he should pay some kafara fatahrir raqabat almu'minat
نو لازم د باندې آزاد ول د یو غلام یا د وینځ مؤمنه ودیت مسلمه دیت بلډ منی دیت بلډ منی خون بها ودیت مسلمه او خون بها چې ورکول وشي الی آل وارثانو دتا الا ان يصدقوا مگر الا چې هغه موافق کړ خیرات وکړو نو ځالته مسله ولیکي چې قتل خطا اکسیډنټل ډیث accidental death. It will cause you two things. Number one, kafara. غیر ارادی. Kafara. No kafara sada. دمرئی ازادول number one. Number two, کمرئی نہیں. شپیتر روزی نیول. Fasting for 60 days. کدا نہیں. No, to feed 60 poor. Feed 60 poor means to pay 60 times $7, which is Sadaqatul Fitr. Which is Sadaqatul Fitr. Yes. Dakala, the murdered one, he is a Muslim and his inheritors are also Muslim. Warisan Muslimanan di aur kam sade marshwe the accidental دا مومن دی نو دوه سيزونه دي یو دا کفاره به ورکه دویم دا دیت به ورکه دواړه ورکه کفاره به ورکه غریبانو ته بلډ منی به ورکه چاته داغه وارثانو ته بلډ منی would be given to his warasa and that will be equal to the price of 100 camel رسول خانو د قیمت برابر به بلډ منی سودا رسول خان صحیح د امام محمد پنځ باندې رحمه الله د 300 غډانو goats or lambs 300 goats or lambs equal to the price of 300 goats 300 buffaloes water buffaloes or cows equal to the price of 300 cows or buffaloes no equal to 100 camel or equal to 300 cows or equal to 1200 goats and lambs. Huh? Either equal to the price of 100 camel or 300 cows or 1200 goats and lambs. But according to Abu Hanifa, evaluation will take place only on the basis of camel and not anything else. Ago price bas bane malum hai? Paush bane. دا یو مسله دویمه مسله اوس کو وارثانو ایز ا هول دا قاتل معاف کو وارثانو څه قاتل معاف کو that was accidental death no problem may Allah subhanahu wa ta'ala forgive you so then there is nothing he should say only astaghfirullah he should say astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayh اوس دغه د دیت یا د خون بها دا پیسې دا به تقسیمیږي څنګه نو دا تولیک امام شافعی مذهب دی چې نور وارثانو یې څه پکې سوای د خزینه دولیک د خزې پکې څه نشته د ماینه پکې څه نشته except wife every inheritor will take his own share according to sharia but Abu Hanifa said rahimahullah that is just like inherited property لکه چې سړی مرشي او دا property پاتې شي نو د خزې پکې ځان خپل پورشن دی 1/8 کا اولاد وی او 1/4 کا اولاد نه 1/4 کا اولاد نه 1/8 کا اولاد وی او دلیل پدې کې کیسه د اشیم زبابی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زمانہ کې یو سړی د اشیم زبابی هغه په اکسیډنټل ډیث باندې مړ شوی دی نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا خپل دغه پورشن ورکړ the blood money for peso ki Prophet sallallahu alaihi wasallam had given the portion of his wife from the blood money when Asham az-Zubabi he was killed accidentally Brahma masala uska de warisano ki chakh pale sau bakhada yani yo kas pa kyu warisano ki qatil tha jizes na wala
نو بس دا غي سبا ډراپ شي خو ټول بلډ منی نه ډراپ کیږي چې څوک بخینو دا هغه ډراپ شي صحیح شو لکه څلور ځامنیو څه شو څلور یو ځای پکې وې زنا خامش شي نو بس 15 شو خان یا دا هغه ایکوال پیسې هغه ډراپ شي 75% ورکی فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ كَوْدَا مَقْتُولٍ مِنْ قَوْمٍ دَيَوْدَا سے قوم سَقَا غَدُوٍ لَكُمْ چی اغسطاسو دشمنان دی وَهُوَ مُؤْمِنٌ خُدے پخپل مُؤْمِنُ دے پخپل مُؤْمِنُ یعنی مانا دارا چی دے مسلمان سٹیزنو دنان مسلم سٹیٹ دے مسلمان سٹیزنو دنان مسلم سٹیٹ دے پخپل مسلمان دے ایسا دے مسلمان دے تو فیملی ٹولا کافران دی فیملی اور صرف کافران نہیں بلکہ تاثر پر حالت جنگ کی دی فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ أَتَى مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ نو لازم دے پتا بانے آزاد ولد یو رقبے مومن یعنی کفارہ بور کے as far as the case of blood money is concerned there is no blood money in such like case which is payable to his inheritors because neither they are Muslim nor the citizens of a Muslim state neither they are Muslim nor the citizens of a Muslim state. سفلخان یاد دکر ذکر چلے دو وارثان نقو مسلمانان دی اند اسلامی ریاست شہریان دی وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ اَتَچَرِ وَدَامَرْئِ دیو داس قوم سکا چستاسو داغوی پمیس کی معاہدہ دا any type of معاہدہ ستاسو ambassadorial relation دی سفارتی تعلقات مشتا سفارتی تعلقات مشتا فدیت مسلمت الى آلہ نبیا لازم دے دیت بلڈ منی چور کولے بشی اہل داغتا on the basis of the agreement concerned on the basis of the agreement concerned وتحریر رقبت المومنہ اوزاد ولد یو مومن رقبید میں مومن غلام سکا چاہ برڈن بزن ریلیز کے فَمَن لَّمْ يَجِدْ پس چاچ نمولد غلام یا وینزا فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ لازم دی دبانے روزے دو میاشتو کنٹینیوسلی دو میاشتو پرلا پسے کنٹینیوسلی 2 months fasting if he will miss only one day even he had an excuse he has to restart it again فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ توبة من اللہ دا حیثیت توبید اللہ جانبنا وکان اللہ غلیما حکیما ادی اللہ تعالی علم والا و حکمت والا ومن یقتل مومنا متغمدا او سوچ قتل مومن متغمدا قصدا پرپزلی فجزاؤه جہنم پس بدلرد جہنم دے خالدن فیہا ہمیشہ بیدے پاگے کے لو لم یکن الایمان فیہ کچھر ایمان پکے نوے کچھر دے قاتل کی ایمان نوے نو دے با ہمیشہ دے پارا پسے کے پروتو دا یو قتل والا کافیو چی دے با ہمیشہ دے پارا جہنم کے پروتو خود ایمان دو وجہ دا جہنم سزائے محدود شوا ندال تولیکا چی دے ایمان دو وجہ دے قاتل دے جہنم سزا محدود اشوا which is to Allah subhanahu wa ta'ala for how long he will keep him there otherwise کو اللہ تعالیٰ وہی دا جرم تمرا شنیع دے چی باید چی دے ہمیشہ دے پار پدی جہنم کے پروتے because he killed a moment without any just cause and reason so he is supposed to be there forever but as he is a moment and he says la ilaha illallah so that's why he has some concession yes وغضب اللہ غلی اغضب بکڑی اللہ تعالی دبانے ولعنه علامت وغدلو غضابا غزیما اتیار کرے در پار غضاب لوئے یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والو اذا ضربتم فی الارض چکلتا سفر کوئے پلارد اللہ کے جہاد دپارا اذا ضربتم فی سبیل اللہ جہادا No, the jihad da mana na da to kill everyone because you have the Kalashnikov or you have the B-52 and just kill everyone without asking for nothing. See? No, Allah Ta'ala will ask manake. Iza darabtum fi sabilillahi jihadan. Chekala ta safar koe palar da Allah ke the jihad pa irada fatabayyanu no mukammal tahqiq koe. Mukammal inquire completely about every single thing. Inquire completely فتبين
مکمل تاکید کوي ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام اموای هغه چاته چې چاته ته سلام وکړه السلام علیکم چرته څوک السلام علیکم یو معنی اداره ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام اموای هغه کستا چې چاته ته اسلام وړاندې کړ څه وړاندې کړ اسلام وړاندې کړ چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدن عبده ورسوله دعا دریم ولا تقولوا اموای لمن القى اليكم السلام اغه چاته چې اغړوان د کتا تا السلام صلح سرندر څه صلح یا سرندر یعنی چې څوک سرندر شي تسلیم شو ناغه ته سموای لست مؤمنا چې تر ټرست ورتی نه لست مؤمنا ته به چیټینګ کې ممکن نه تاسو کې cheating, you are going to defraud us. Allah subhanahu wa ta'ala says, you have no any right to blame someone. When he surrendered, even though he was enemy. So you should accept it. You should, because Islam basically is the religion of peace. That is not the religion of fire, or the religion of battle. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. And that's why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said in a hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said in a hadith, وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ. مسلمانوں باب کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ مسلمان باید چې غالب بھی پټولو خلق باندې چې دې سوي غالب نو غلبه خو مفتو کې ناراضي غلبه مفتو کې راضي ناراضي علامه ډېر راضي خبره کړې ده چې تیرے تازه تیرے صوفے افرنگی اور تیرے قالین ایرانی علامہ سوئے کہ تیرے صوفے افرنگی اور تیرے قالین ایرانی لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی. هغه وایي چې زما سترګې د اوښکو په ځای باندې وینې را بهیږي چې زه خپلو مسلمانانو ځوانانو ته وګورم چې دا څومره آرام طلبه خلک دی. څه دي؟ آرام طلبه خلک دی. په انګریزي صوفو باندې پراته دي، په ایرانی قالینونو باندې دی نه چرته دا کار کیږي. چا چې ډالر خوند غوښته دی همت کولی شي، چا چې ایر کنډیشن ګاډي کار دی په غره کې وخت تېرولی شي تېرولی شي. هغه څه کوي کہ مٹایا قیصر و کسرا کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا فقر بوزر زور حیدر صدق سلمانی. هغه وایي د قیصر او د کسرا سپر پاور چا ختم کړ؟ وہ کیا تھا فقر بوزر، د ابوذر فقر فاقی، زور حیدر د حضرت علی قوت، صدق سلمانی اور سلمان فارسی صداقت. هغه وایي آرام طلب خلکو کې نه فقر فاقی تېرولی شي نه پکې قوت راتلی شي پکې او په خپل ټول د بلډ پریشر او شوګر مریضان دي. ځکه محنت نه کوي چې بدني محنت نه کوي نو نتیجه څه ده؟ بلډ پریشر او شوګر او سا او بیا چې سړی اعلی فټن شوق کې راشي زم او ساکر کوم یا فوټبال نه اکثر دا ځای وي. څنګه شو پدې صحیح شو کنه؟ ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا. اوس الله تعالی وایي چې دغه څوک د سرندر کیږي او ته بیا هم وای ورته چې نه ته ټرست ورتی نه دا ته مړې ولې مړې. خدای وایي چې کلاشنکوف ته اراده ده. څه دی اراده ده؟ د کلاشنکوف چې سړی به مړ کوم دا شی به زما شي. تبتغون غرض الحیات الدنیا، تاسو طلبوي او کوشش کوي د سامان د ژوند د دنیا. فعند الله مغانم کثیره، الله تعالی سره ډیر لوی غنیمتونه دي. دا سره د کلاشنکوف لپاره ممړوا دغه دا سرندر اومنه دغه دا سرندر نو چې هغه سرندر شو نو ټوپک محفوظ شو. چې سرندر شو ټوپک شو محفوظ شو او کاغذ یې مړ نو ټوپک بیا ستا شو. څنګه د جنگ ځان له اصول دي، د جنگ سي ځان له اصول نو تاسو دا سړی څنګه ولې مړې؟ د کلاشنکوف لپاره الله تعالی وایي د یو کلاشنکوف لپاره انسان مړو دا ښه کار نه دی. ته څه کې تبتغون عرض الحیات الدنیا یو کلاشنکوف غواړ فعند الله مغانم کثیره، خدای ته نور ډېر غنیمتونه ده کې خو انسان مړوا دا غلا سرندر څه دا وایي من. او الله تعالی فرمایي چې تاسو ما دغه څه نه منلي. کذالک کنتم من قبل، هم دغه رنګ وي تاسو مخکې دینا. فمن الله علیکم، احسان وکړ الله تعالی تاسو باندې، تاسو زبانی اقرار ومنه،
تاسو کلمه ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله نخو الله درته وی نه ته پیغمبر وی ټرست ورته نه چې تاسو به چیټینګ کوی کړئ هم ویلي دي خدای وې ستاسو باندې اقرار ما اډمټ کو او ایکسپټ نه کو پیغمبر اډمټ کو ایکسپټ کو تر دغه سړي د زبانی اقرار ولې نه ایکسپټ کې صحیح شو هر کې برخود ناپسندی بدیګرا ناپسند فارسی کو هر کې برخود ناپسندی بدیګرا کم شي چې ځان لنی خو ها هغه نور د پاره مخ خوا ځان له دانه ده خو چې ما ته په تجارت کې خساره وشي په بزنس کې خساره نو سیف الله خان ولې په داسې بزنس باندې وړي چې له شاو زر سٹاک واچو په دې نن شپه کې دا سٹاک برخېږي اخر ته پته دې سار بیره ورکی ګوره سیف الله خان پورا شاعر ده کذالک کنتم من قبل دغرنګ وې تاسو مخکې دینا فمن الله علیکم الله تعالی احسان ک تاسو باندې تاسو باندې اقرار قبول کو فتبینوا ها الله تعالی وی دې معنا دا نه ده چې تاسو بلا تحقیق بس د هر چا سرندر تسلیم وای نه تحقیق کوي خامخا څه کوي تحقیق کوي خو مې یو ایکسپرین ته مبل ایکسپرین ته یو ایکسپرین دار چې هیڅ چا نه قبل وای او بل ایکسپرین دار چې هر چا قبل وای ان الله کان بما تعملون خبيرا وصلی الله تعالی فرمایي دا تحقیق چکه نو ګورې زه پیژنم چې تا تر کومه حد پورې تحقیق کړی دی صحیح زه پیژنم چې تر کومه حد تحقیق کړی دی اصل چې ما سره چیټینګ شروع کړي چې مونږ تحقیق کو بس بیا مزه نه وځه کوم ورکو ان الله کان بما تعملون خبيرا تاکي سره الله تعالی په عمل چې تاسو کوي خبر لرونکي دی لا يستوي القائدون برابر دې نشي هغه کسان چې ناس پاتې دي من المؤمنین د مؤمنانو نه یعنی جنگ لري کوي غیر اول الضرر ها عذر هم نشتا غیر اول الضرر عذر هم نشتا اوس یو سړی ته د عذر د وجې پاتې ړوند دی نه سره بجنګ کې سکے ته هغه د لاس وګرځي کې جنگ وکړي صحیح په دوا خو باندې شل تاسو شل وایو په دوا خو باندې شل دی دوا لاس نشتا صحیح نو ته بس کې هغه په سر ګرځي کې ته جنگ کې هغه خو معاف کی ایسے نہیں خو یو سړی دی بالکل ٹھیک ٹھاک دی صرف دله دی صرف سره بس به غیرت لري یې وجه نه دي نو هغه د مجاهد سره د خدای نظر کې برابرې دي شي تپانه لا یستوی القائدون نشي برابرې دي هغه ورستو ناس خلق د مؤمنانو نه دا غیر اول ضرر مس کې پرې دی به بر سو سره ځای لا یستوی القائدون من ذکر چې رومبنه آیت نازل شنه دا غیر اول ضرر لفظ پکې نو لا یستوی القائدون برابر دین شي هغه ناس خلق د مؤمنانو نه چې جنگ نه کوي والمجاهدون فی سبیل الله او هغه سان چې جهادونه کوي په لار د الله کې په مالونو اپزانونو قربانه فضل الله المجاهدین فضیلت ورکړي دې برتری ورکړي دې الله تعالی هغه سان چې جهاد کوي په مالونو په بدنونو علی القاعدین پناس به جهاد خلق باندې درجه یو ډېر لوی درجه دا یو ډېر په مقام د دوی مقابله کوي دوی دې په ځمکه ناشتي هغه خلق اسمان ته رسیدي چې څوک مال لګي خپل الله لاره کې ځان لګي د الله لاره کې خدای وایي داغه مرتبه هغه ته اسمان سره دا څوک چې بغیرت شوی دی نزي ها دې داسه که پس مکه چې ناشته اوس عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی پستر ګړوندو پستر د پیغمبر اسلام فرشتہ کې د خالد زوی کې ده فرشتہ کې د خالد او پیغمبر ډیر غریب سره او پیغمبر اسلام ډیر احسان وکړ سره بلکې د سټیټس داو پوزیشن د پیغمبر نظر کې دورو چې حضور اسلام بکله د مدینه منورې د کیپټل نه چرته نه د کیپټل نه د دارالخلافین په سفر باندې بتو نو په خپل مصلب عبد الله ابن ام مکتوم ودرو صحیح یعنی دا څه ویل شي چې ایکټینګ پریزیډنټ پاغو ایکټینګ قائم مقام رئیس جمهور با عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه اوس دغه عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه چې د آیت نازل شو چې کوم کسان جنگ نه کوي د کلم نشي برابرې د جهاد کوونکو سره د جهاد کوونکو مرتبه هغه ته الله سره اوچته ده ا دې په ځمکه نه موضوع حکم خو جمرن راغله عمومي راغله د راغې جوړل پیغمبر اسلام ته کېسته په زمونږه کیفیت سره مونږ هم جنگ نه کوو خو تل نشم زه لنه اوس دا داسې کیفیتو چې پیغمبر اسلام والسلام داسې مسجد کې کوم ځای مسجد کې داسې پروتو آرام وکړو او عبد زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ سو
زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ هغه پیغمبر اسلام ته داسې خپای خو حضور اسلام والسلام سر مبارک دغه په پندای باندې پروت تاسو پندای وایي شندای وایي په دې پټسو کو شندای وایي صحیح نو په دې پندای باندې په دې باندې د پیغمبر اسلام والسلام سر مبارک پروت جبرئیل امین راغی او دغه دوه کلمې راوړې غیر اول الضرر په دې مېس کې دوه کلمې ولګورې دې یو کلمه ده لا يستوي القاعدون من المؤمنين غیر اول الضرر چې نشي برابرې دي هغه ناس خلق د مؤمنانو چې جنگ لنه تلی ها خو چې د عذر خواندان نه دی د عذر خواندان نه یی دا ایکسپشن شو د اهل عذر لپاره د معذورین لپاره اوس دغه دوه لفظ پیغمبر اسلام باندې نازلېدل خو پیغمبر اسلام ته خو د قران او د وحي اصل وزن معلومو او هغه د پیغمبر بدن فیل کو پیغمبر بدن فیل کو لکه اوس دی خو مختلف قسم پیمانی تاسو پیمانه وای یعنی سکیل مختلف قسم سکیلونه اوس یو د ترمامیټر چې موږ په ټمپریچر معلومو نو په دغه ترمامیټر باندې تر ګاډي سپیډ معلومول شي ځکه هغه راغی ترازو نه ده دای ترازو یو بل شی دی هغه ته وای الکترومیټر چې هغه په شوده کې کې دی نو پته لګي چې وبو کې سور دي پته لګي چې دې کې سور وبو دي او سور پکې شوده دي ښه یو بل دی هغه ته وای هایدرومیټر چې په وبو کې کې دي نو د وبو ډنسټي معلومیږي چې دا صفا سور دي یا الوده سور دي نو د هر یو شی لپاره ځان له خپل سکیل دی چې هغه د هغه پیمایش معلومي صاحب ما اوس د قران کریم یا د وحي وزن سوره ده د دې لپاره اصل سکیل د پیغمبر بدن د دې لپاره اصل سکیل سو د پیغمبر بدنو کې الله تعالی وایي کدا قران ما په غره نازل کړی وي دا غرب عمره زړه ده شو صحیح نو موږ خدای درته په وایي اصل نه باندې کی کیږي را باندې هیڅ پیسې باندې اصل نه کیږي صحیح ځکه چې سکیل مو کار نه کوي او پیمانه مو کار نه کوي هغه میټر مو صحیح کار نه کوي پاره صحیح نه کیږي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هغه تر دې وزن معلومو او داغه بدن به دا وزن محسوسو زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ وای چې جبرئیل امین د پیغمبر علیہ السلام په هارد ډیسک باندې صرف دو کلمې خې جوړي څو کلمې کما غیر اول الضرر دغه دو کلمې زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ فرمایي زما د پنده داسې ماته د ماوي کې چې د خود غره باندې کې خود یعنی دومره وزن دی وحی چې زما د پنده داسې ماته ده لکه د وحود غر چې را باندې چاکي خو ده او تاسو ته یو واقعه ذکر کړی و سوره انعام چې کله نازلې ده یو صحابیه ده دا غینم د اسماء بنت یزید رضی الله تعالی عنها سمې ده اسماء بنت یزید یزید د پلار نوم ده اسماء د یزید لور یزید یو سره دا غلور د اسماء رضی الله تعالی صحابیه ده هغه د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د وشي مهار تاسو مهار وای د وشي مهار می نیولو او پیغمبر علیه الصلاه والسلام په وشه باندې ناستو چې اعلی فسدن د حضور علیه الصلاه والسلام باندې د وحی کیفیت ظاهر شو پیغمبر باندې چې د وحی کیفیت ظاهر شو حضور علیه السلام بزر ځان به صدر کې پټ کړ حضور علیه السلام زر ځان باندې صدر واچو څوک دا څه ځان د خپل پروتوکول کوم نو دا پروتوکول د وحی باندې سم کولو چې حضور علیه السلام ځان او سوره انعام نازلې ده حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د دې وحی یا د قران د نازلېدو دومره وزن او دومره یعنی هغه بوج پیغمبر علیه الصلاه والسلام بدن باندې چې هغه وشه مضبوطه وشه چې پیغمبر علیه السلام په ناستو هغه به د دې د وزن د وجه داسې زمکه ته لاړه ډیر تکلیف سره بیا به راوچته شو او هغه مایده پښتای وای هغه مایده د پښتو د کرچار आवाज اورید د دې وشه د پښتو چې دا پښتو د کرچار کو او پیغمبر علیه الصلاه والسلام دغه وحی رسو کوله صحیح شو نو پته ولګی دا چې البته هغه میټر صحیح کار کو ازمږه میټر اشتنه او دا صحیح ده لا یستوی القائدون برابر دین شیا کسان چې ناس پاتې د مؤمنانو نه غیر اول الضرر نخاون دان د عذر والمجاهدون مجاهدان په لار د الله کې په مالونو او بدنونو فضل الله المجاهدین فضیلت ورکړي الله تعالی کسان چې جهاد کوي په مالونو په بدنونو غل القائدین په مقابله د ناس خلقو کې درجه لوی درجه وکلن وعد الله الحسنى ادي ټول سره خدای بهترین وعده کړی دا چې نفس ایمان درکوي نو الله تعالی جنت درکوي څه درکوي وفضل الله المجاهدين فضیلت ورکړي الله تعالی مجاهدانو لا غل القائدین پناستو کسانو باندې اجر الغزیوا لو اجر درجات منه څه شي
لوی درجه د الله جانبنا ومغفرة او مغفرت ورحمتا او رحمت وکان الله غفورا رحیما ادي الله تعالی بخون کې مهربان ان الذين تاکي سر آکسان توفاهم الملائکه چې ساو باسر دوی نه فرشته ظالمی انفسهم په دې حالت کې چې دوی ځانونو سره زیاته کړي یعنی کافرانی ځانونو سره زیاته کړي یعنی کافرانی قالو دا فرشتے ورته فيما كنتم تاسو کیفیتو what's your history what is your فيما كنتم معنا what's your history ستا تاریخ سره قالو نو دوی ورته كنا مستضعفين في الارض مونږ ډېر اوپرس کو پزماکه کې یعنی مونږ دا مسلمانان شوي نو یا د اسلام تقاضې مونږ پوره کولې نو ولې مونږ ډېر کمزوري قالوا فرشتے بورتوئی الم تکن ارض اللہ واسعتا آیا نوز مکد اللہ تعالی فراخا فتحاجرو فیا حتی چتا پا دیزما کی ہجرت کروے چکم زیادہ سرزیاتے کی دو او اسلام دے نشو پریکٹس کو لے یا عقیدہ دے نشو خبلو لے نخواہ عمل کرے پر خود بلتا بتلیوے فاولائک ندا کسان مأواهم جہنم زائد دو جہنم دے وساعت مصیرہ ڈیر ناکار زائد دا جہنم الا المستضعفین ہاں اللہ تعالیٰ وہ یو دا لیم ایکسکیوز والا دی بلا وجہ عذر جوڑو والا یو حقیقتا اپرس خلق دی الا المستضعفین مگر آغا اپرس حقیقتا من الرجال چناری ندی والنساء زنان دی والولدان اما شمان دی لا یستطیعون حیلتا چاگئی طاقت نلری دحیلی دوتو دی وطننا ولا یحتدون سبیلا اناغوی تلار معلوم ای پس نپوری گی ناغا واقعی اپرس دی نو داغی دا پارا ایکسکیوز قابل قبول لی خود نورو دا پارا فاولائک ندا کسان غس اللہ یقینی خبر دا کہ اللہ تعالی ان یعفو عنہم درگزر بو کے دویتا وکان اللہ دے اللہ تعالی غفورا غفورا درگزر کون کے بخون کے ومن یحاجر فی سبیل اللہ اس دے ہجرتنا دے سڑی ساخی جی وطن پر خودل آسان کار دے گران کار دے گران کار دے اللہ تعالی ہوئی کہ دا اللہ پلا رکھے دا اللہ دے پارا دے ہجرتو کو دل خیر برتا ملاوشی ومن یحاجر فی سبیل اللہ اسوچ ہجرت کے پلار دا اللہ کے یجد فی الارض دے با وزما کے مراغما کثیرا دیر نعمتنا وسعتا افراخی درزق ومن یخرج من بیده اسوچ وطد کور پلنا مہاجرا الاللہ عمر بن الجموح رضی اللہ تعالی عنہ و صحابی دے عمر بن الجموح رضی دیر بڑا ہو سنو میں عمر بن الجموح ډېر سپین ږیری او بیمارو بس مرګ ته نږدې و چې څه وخت د هجرت حکم راغی چې مکه معظمه پرېږدئ هجرت وکړئ صحیح نو د ده زامنو وی چې اوس بابا خو پته نشته ګنټه ده که 2 غنټې دي دی خو روان دی نو زه ته به انتظار وکړو بیا مونږ به چې د دفن لپاره شي نو څه به وکړو بیا به هجرت وکړو ځکه هجرت د خدای حکم دی نو چې څنګه د هجرت حکم راغی عمرو بن الجموح رضی الله تعالی عنہ د رسول کالو بوډا چې مرګ ته په انتظار او غنټه 2 غنټې بعد د خپل زامنو ته وې نه دا د خدای حکم دی ما کې لاسا شته ما کې لاسا شته نو زما دا کټ واخلې او ما روان کړي مدینه طرف ته چرته روان کړي ما دې مدینه طرف ته روان نو بس یې کټ راوغست مدینه طرف ته روان کړ اله د مکې نه وتلو چې بس دې وفات شو چې وفات شو یعنی ذات نه ذات نیمه غنټه سفر به کړ چې دې وفات شو الله تعالی وې دته مکمل د هجرت ثواب ملاوي ومن یخرج من بیته اسوچ وزی بکور پلنا مہاجرن ہجرت کیوں کہ اللہ تعالیٰ طرف تا رسول دا اللہ طرف تا ثم یدرک الموت اب یاو رسیگ دا تمرک فقد وقع اجرو علی اللہ تاکہ سر ثابت شاجر دا اللہ تعالیٰ بان کامل وکان اللہ غفور الرحیم اتے اللہ تعالیٰ بخون کے مہربان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین اللهم ربنا حمدنا بالقرآن زمنا ما ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير الحافظ الله مرة روان شوي دي
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ يَكَلَ چتا سفر کوي پزمک کې فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ کل چتا سفر کوي پزمک کې فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ نشتر تاسو باندې ګناه تقصروا من الصلاة چې تاسو قصر کوي د مانځو سو کوي قصر کوي د مانځو یو سلو یو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا دې ته اوس بیان د واقعي وایي یعنی دا شرط نه دی چې ګینه سړی سفر کوي نو که یره وی په باندې دشمن یا د درنده یا د څه نو بیا دې ګنې موز نیمه د څلورو په ځای دې 2 رکعاته کوي نه دا خو چونکې واقع داسې وه چې دوی په جهاد کې روان و خطره وه چې چېرته پې حمله ونه کړي و مسافر صحیح نو دې ته وایي قید واقعي یا بیان د واقع چې دا اصل یو یعنی واقع داسې وه که چېرې تاسو یریږئ یفتنکم الذین کفروا چې تاسو ته تکلیف به ورسوي هغه کسان چې کافران دي ان الکافرین کانو لکم عدوا مبینا تاکہ سر کافران دی تاز دا پارا دشمن ظاہر نو اس مسئلہ دا قصر مانا یعنی منز نمول ابتدا کے دا ټول منزونا پا استثناء دا ماخام دا مانزو دا ټول 2 رکعاته دا سار مز 2 رکعاته فرضو دا مسپخین مز 2 رکعاته فرضو دا مازیگر مز 2 رکعاته فرضو دا ماسخوتن مز 2 رکعاته فرضو ورست بیا مسپخین مازیگر او ماسخوتن دا 4 رکعاته کړی شو او د سار مز دا په خپل حال باندې 2 رکعاته پاتې شو د ماخام هم په خپل حال باندې 3 رکعاته پاتې شو صحیح شو دا یو مسله دویمه مسله اوس چې کله سړی په سفر وي نو د جمهور مذهب دا دی جمهور معنا د 4 واړه امامانو د 4 واړه امامانو مذهب دا دی چې کله دې 3 فرسخه سفر کولو اراده باندې وزي یو فرسخ 14 ملي یو فرسخ 14 ملي نو 3 فرسخه څو شو اتصل نو چې 3 فرسخو په اراده باندې وزي د سفر کولو نو چې څنګه د خپل شهر د آبادونه پناشي د خپل شهر د آبادین پناشي نو د دې لپاره قصر جائز شي حالانکه تر اوسه لا 4 میله ویل دي یا 5 میله سفر کړل خو د خپل شهر د آبادونه وروته نه چې بس قوته نو چونکې د اراده خو د سوره سفر اتصل میله یا د اغینه زیات نو بس د مسافر کاون کیږي د اوس دغه تموس کوي نو هر 4 رکعاتي ز مثبت 2 رکعاته کوي هر منځ چې 4 رکعاته ده هغه 2 رکعاته کوي دا تیاری مسله نه ده د سفر مسله چې ده چې الله تعالی ویلي دی او پیغمبر ویلي چې تاسو خپل سفر کې نو بیا خپل عقل پکې نه استعمالي صحیح که په بجلای دی او که په بوزي او که په خربانه سور دی په غوي سور دی دا د غوي ځامن دا یو مسله دویمه مسله چې 2 حالت دي په سفر کې یو ته وایي حالت د ترانزیت او بل ته وایي سټے یو ته وایي ترانزیت یو سټے ترانزیت دی ته وایي لکه سړی رواني سان فرانسیسکو ته نو په لاره کې چرته شپه کوي لاره کې څه کوي چرته شپه کوي بیکر سپیډ کې نو دا د حالت د ترانزیت دی دا د حالت د ترانزیت دی نو حالت د ترانزیت کې روان حالت کې سنت نه کول سنت دی سنت نه کول سنت دی
خو په حالت د سټې کې سټې معنا چې د 15 ورځو نه کم وي 15 ورځې شپونه کم وي خدای سوچ پیره دې پاتې کیږي نو دې ته وایي حالت د سټې نو د سټې په حالت کې سنت کول افضل دي کوي نه کړو وبال نشته خو بهتر داري چې سړی وکي ثواب به وشي دا دویمه مسله درېمه مسله چې دې ولاړ وي مقیم امام پسې مقیم معنا مقامی لکه سړی په سفر راغلی خپل دما پسې مونږ کوي زه خو مقامیم هغه مسافر دی نو دې خپل موږ په اتباع د امام کې پوره کوي سلور رکعات شاه کوي دې به سره څو کوي سلور کوي صحیح شو اوس دغه مسافر کده راغی او امام جاین ک په دویم یا په دریم رکعت کې په دویم کې یا په دریم رکعت کې نه یو رکعت شوی دی یا دوه رکعت دي شوی نو چونکه د امام د وجه د دموز د دو په ځای سلور رکعت شوی دی لہذا دیو مکمل خپل مسلور رکعت دی بس کوي یا مکمل مزبکی د امام د وجه دا بل مسله سلورو مسله چې دا صرف د حنفیو د پاره ده د امام ابو حنیفه مونږ د پاره چې دا سړی کله خپل مز مکملای نو صدق مقیم سړی تراله او ما بس ودرې یو رکعت د نشوي نو چې زه کله سلام وګورم نو ته پاسه نو الحمد مو وای او ورسره به یو سورته مو وای صحیح چې خپل رکعت کې نسبه کې الحمد بوم وای او ورسره به یو سورته مو وای صحیح دا طریقه ده خو چې اوس ته مسافر او مقیم امام پسې د دویم رکعت کې وځای شي یو رکعت د نماز شوی دی نو اوس چې ته کله پاسه او دغه مس شوی رکعت ته بیا یعنی ادا کې نو الته تابانه قرائت نشته د امام رحمت الله علیه په نسبت باندې بس لک سات د درو تسبیحات په اندازو درګل کډرې دل چې سبحان الله سبحان الله سبحان الله ویل شي چې مسافر او مقیم امام پسې ولاړ وي خدای نه رکعت مس شوی دی دا څلورمه مسله پنځمه مسله چې کوم مسافر امام شي صحیح امام چې وی هغه مسافر دی او ورپسې مقامی خلق ولاړ دی نو چې دې کله سلام وګرځي نو لازم دی ور باندې چې وای به اتم صلاتکم فنحن قوم سفر بل منځونه پوره کوي ځکه مونږه مسافر یو چې سلام وګرځي نو دې خلکو تسوي اتم صلاتکم فنحن قوم سفر بل منځونه پوره کوي ځکه د مسافر دی ځکه ممکن د خلکو ته پته نه صحیح شو یعنی دې په دوه رکعات باندې سلام وګرځي نو خلک وایي دا خو مستقیم موږ د سلور رکعات امام صاحب خطا شه امام صاحب څه شو نو خو دې څنګه سلام وګرځي السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله په موږ پوره کې امام مسافر دی ها 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 دا صحیح ده وعليكم السلام وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ ندا سو مسئلے شوی پنځه مسئلے د سفر د موضوع متعلق وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ کله چې ته دوی کې موجود او پیغمبر فاقمت لهم الصلاة او تقائمې دوی لپاره مونږ یعنی امامت تکي ځکه چې کوم ځای پیغمبر موجود بیا خو بل چاته امامت کولو حق نشته کښته ورته چې پیغمبر موجود بیا بل څوک امامت نشي کولی چې امیر المؤمنین موجود بیا بل څوک امامت نشي کولی الا چې هغه اجازه ورکړي چاله صحیح شو دا دویمه خبره دریمه خبره د مسجد امام چې موجودی نو هر څوک چې راغی کته کعبه امام هم راشي هغه ته حق دي مسره باندې ودرېږي ځکه دا حق دي سره د مسجد د امام حق دی ها هغه چاته وای دغه اوکې دا مسله ولیک اهم مسله ده کله کې حدیث راغلی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لا یؤم الرجل فی سلطان اخیه چې چا اتارټی ده
د هغه د اتارټي خلاف وایلیشن مکه دا خو بغاوت دی دا څه دی دا یعنی د سټیټ کوم حکمران چې دی داغه خلاف د لیډرای ناره لګول یا ځان ته صدر ویل دا څه دی اوس که څوک دلته وایي چې جارج بوش پریزیدنت نه زه پریزیدنت یم نو دې دا بس ویل شي دې بغاوت ویل شي دا هاي ټریزن دی دا څه دی هاي ټریزن دی د ترنګي د کوم سړي چې کوم د اتارټي دا داغه خلاف بغاوت کول د هاي ټریزن دی گورنمنت لی اتشه د کابل راغلی و د خلک نو منځه وخت راغی نو دوی وروسته د جمعه د لمونځ داسې چې شاغلی امام دې ته مونږ کې هغه راغلی هغه چې راځي هغه لاندې کې دوه خطا وتی درې واره خطا وتی اخر ته ولدا مسجد چې ار ایمان هغه راغلی وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ كَلَّجْتَ دوی کې موجود او پیغمبر فاقمت لهم الصلاة اتا قائمو دوی پر مونږ نه امامت دکو نو هر یو سړی دا غواړي لکه مثلا یو لوی عالم تراشي نو هر یو سړی به دا غواړي چې رضا لاړې دی عالم پسې مونږ کړي لاړې او دی عالم پسې مونږ کړي نو کوز داسې وشي چې چا کسانو کړو نورو کسانو ته مونږ وي تاسو بیا دوی مجمع وکړي نو هغه مونږ دا سعادت نه محروم شو دا سعادت نه د لوی عالم په اقتدا کې مونږ او بیا پیغمبر خو شانی بل صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د کار به غریبان ستړي رال الال ته د خدو جبل سلعنا او په منډه منډه روانو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پسې مونږ رسول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پسې مونږ اولې ځکه پیغمبر پسې مونږ کولو خو بل مقام دی اوس مونږ چې په حج کې یو صحیح نو که څوک ته وډایو مو کی آل تلری تلیو مونږ ولا ګوره ټایم ته ګوره چې د حرم موزه نه خطا نشي ټایم ته ګوره چې د مدینه د جمعات موزه نه خطا نشي انت زما یو قدم دی نو دا اکثر هغه سره رسم دغه باغ دی هغه باغ کې پروت یم هغه ته هم پورا 15 منټه مخکې ما پاسه ځکه دا هغه باغ نه 15 منټه ډرایو دی صحیح نو هغه 15 منټه او هغه باغ چې هغه بس نه غامن روډ کې راوړل د مسجد نبوي مین ګیټ ته راوړل وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ کله چې ته دوی کې موجود فاقمت لهم الصلاة او تا امامت کو دوی ته د مانځه فلتقم طائفة منهم معك اوس د میدان جنگ نو کو ټول خلق مانځه ته ودرېږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مسبقین مونږ کو نو ټول صحابه میدان جنگ کې ورپسې په مانځه ولاړو صحیح اوس موږ نه کله فارغ شو الته کافرانو وي خمو قوه د لاس خطا شو خمو قوه د لاس خطا شو دای په مانځه اختو جنگ د پاره شو نو چې دا حالت کې په حمله کړو شکست د دوی مقدرو شکست د دوی مقدرو نو یو کافر پکې وي ویره دی اوس دینه بعد یو بل مونږ دی د مازیګر مونږ هغه دی تر خپل اهل او عیال لم زیات وخت دی مازیګر مونږ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من فاتت الصلاة العصر فكأنما وتر اهله وماله كما قال عليه الصلاة والسلام چانه چې د مازیګر مونږ مس شو خطا شو د دومره لوی خساره وشو لکه په کور چې اور لګیدل یو اهل او عیال ټول وسوسي صحیح نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام گویا چې مونږ کو دغه کافرانو وی د مازیګر هغه مونږ د اهل او عیال نه زیات محبوب دی بالکل نه مسکي صحیح نو انتظار کوي ورته دا غینه مخکې جبرئیل امین ناغه دا حکم راوړو چې طریقه ورته بدل کړي د مانځه طریقه دغه مو دلته کومه ایکسکیوزز کو ایکسکیوزز شي میدان جنگ د جهاد کیږي دین د پاره جهان کیږي سره پاره دین د پاره بیا هم شریعت ورته نه وای چې د خیر د موږ بیا قضا وکړي قضا مزه وکړي نشته ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا دلته هم د $15 لپاره ټول منځونه قضا کړل کنه وکړه قضا هلکه ته خدای بنده مسلمان یې په کار چې ته خپل ایڈجسټ کې ټایم یعنی ټایم په داسې انداز باندې ایڈجسټ کا کدور $2 ته نقصان کیږي نو اودي شي پکې صحیح خود مانزه لپاره مونږ دا ایکسکیوز یاره نو بس بیا جواب نه فرا مونږ عمرګری پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرامو jihad کو چا لپاره کو الله لپاره خدای ورته ګوره موږ مس نه کوي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ ته خط لیکي اپ میدان جنگ کې جرنیل له ورته یو خط لیکو او په خط کې ورته ولیکل وې د مانزه اهتمام کوا یو نمبر 2 د امیر د اطاعت نه کوي چې بالکل مخالفت نه کوي نمبر 3 وې د ګناه د ارتکاب نظام بچ ساتي صحیح زکه چې وې تک غالب راځي دشمن باندې فاصله په غالب نه راځي اصلاح هغه سره مشته صحیح ها تاسو سره اصلاح پکار ده خو ستا غلبه ستا په عمل باندې موقوف ده ستا غلبه په حیثیت د مسلمان
ستا په عمل او ورته اوې فإن ذنوب جيشك اخطر عليك من سلاح عدوك عليك د دشمن د اسلحې نه زیات خطرناک ساده پاره ستا د خپل لشکر ګناه کول دي کله خپل اساکر د ګناونه شروع کی دا دومره ډیر خطرناک دي بي 52 دوره خطرناک نه دي خبره ځین کړه نو سړی ځان مرګ ته تړلې نو چې سړی ځان مرګ ته تړلې چې اوس مرګ را دي اوس مرګ را دي اول ته خدای کوم حکم چې هغه وایلیټ کوي دې خاصه خدای والے دي وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ كَلَچتبے کے موجود فَاقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ اتا امامت کو دوی تر مانز فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ نُوَدِدْرِگِي او ڈلا یو گروپ منهم دوی نامہ کتا سرا وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ځان سره دی وساته سلاح کل نو یو خو غټ سلاوی چلو یک او زکو یک څه شي چلو یک او زکو یک یا انټي ایرکرافټ نو هغه سره په مانځ کې ځان سره نه ساتلې خو کلاشن کوپ ساتل شي ټي ټي ساتل شي ولياخذوا اسلحتهم نو ورسل تقید لکو ولياخذوا اسلحتهم الخفيفه چې لایټ اسلحه ځان سره وساتي ځکه چې څو کوم خطر پیدا کېدی شي ولياخذوا اسلحتهم ځان سره د وساته خفيفه اسلحه بل فاذا سجدوا چې اوس دوی خو دي په سفر کې نه په سفر کې هر څلور رکعات مسجد دا څو رکعات لري دا 2 رکعات لري اوس دغه ګروپ په پیغمبر سره مزد پوره کوي که دغه ګروپ پیغمبر سره موږ پوره کوو هغه دریم ګروپ د پیغمبر د امامت نه محروميږي اځین ګروپ ځکه پیغمبر خو دوه ځله موږ نشي کولای موږ خو هم یو ځل کوي صحیح نو چې دا جماعت یو رکعت پیغمبر سره پوره کی نو دوی په شان شي سبب په شابه لسی او هغه بل ګروپ براشي پیغمبر په رکعت ورته عليه الصلاه والسلام هغه دویم ګروپ براشي هغه ورپسې فورن ابتدا وکړي دویم رکعت صحیح او د پیغمبر خو 2 رکعات پوره شو اب سلام وګرځي او دا کسان دا دویم ګروپ دوی په پاسي او دوی خپل دویم کبرکات چې تم شوی دي هغه به کې سلام وګرځي وړاندې نه ګروپ چې هغه یو رکعت کړی دی باندې نه ګروپ چې هغه یو رکعت کړی دی او ولار دي اسلحه ور سره ده نه خبرې کوي نه دس کوي نه سکي نه سکي خو خطرې پېښ نظر ولار دي نه د قبل نه مخ ګرځول دي صحیح په سب کې ولار دي خو مونږ نه کوي سب کې ولار دي خو مونږ نه کوي نو بس څنګه دا ګروپ خپل مسکوره کی نو دوی به واپس لاړ شي د دشمن مخې ته ودرېږي او هغه ګروپ ay خپل هغه باقی مان درکات ادا کی صحیح شو اوس دا دویم ګروپ چې کوم پیغمبر سره دویم رکعاتو کوړم به ته مسشو دي دې ته وای مسبوق دې ته وای مسبوق او دا غړوان دي نه ګروپ چې پیغمبر سره ډوم به رکعات کړه دي او دویم ورته لا پات دي ته وای لاحق دې ته وای لاحق فاذا سجدوا کله چې دوی یو رکعاتو کې سجده معنا صلو رکعاتن فاذا سجدوا کله چې دوی یو رکعاتو کې فليكونوا من ورائكم نو دایدشي شاستا سوتا د دشمن مخه دی ویسي والتات طائفه اخرى اراد شغبل گروپ لم يصلوا چلا ترو سے منځ نه کړي فليصلوا معك نا غيدي منذ کی تاسرا رکعتک الثانیه استاد بهم رکعتک الثانیه استاد بهم رکعت ولياخذوا حذرا حکم دوی لپاره ما غلي ولياخذوا حذرا او دای د واقله حذر اصل کې دی وګوره حذر وای نه حذر وای احتیاط ته حذر څه وای احتیاط ته دای د 19 احتیاط خپل لفظي معنی ده دای د 19 احتیاط خپل نو دا احتیاط مو اول او مفسر ده په اصله خفيفه باندې چې دوی د امزان سره او خفيفه اصله 19 مبادره منځ وخت کې څوک حمله ونکړي ولياخذوا حذرا ادای دی واقله خفيف اصلح بلا د دی وجه ورپسې رستو او اسلحتهم نو دا عطف تفسیری دی واصلحتهم اصلاح بلا والذین كفروا ارزو لریا کسان چې کافران شوی دي س ارزو لري لو تغفلون عن اصلحتكم کاش که تاسو غافل شوي د اصلحه خپلنا وامتعاتكم على سامان جنگ خپلنا فيميلون حتى يميلوا چې دوی حملو کې تاسو باندې میلتن واحده all together میلتن واحده یو حمله معنا all together ولا جناح علیکم او الله تعالی وایي چې جنرال رول خدا دی یو ولی چې ته ځان سره اسلحه ساتي خو بعد اوقات میدان جنگوم وی دې مستوي صلات خوف دې مستوي
صلات خوف یری والا مونږ او تکه صلات خوف یعنی امام سره یو رکعت یو گروپ کوي او بل رکعت ور سره بیا دویم گروپ کوي صحیح او باران هم وريږي نو په باران کې اسلام سنباليږي په باران کې ها اسلام سنباليږي ولا جناح علیکم خود حس و بال نشتا سبالین کان بكم اذن کچریوی تاسو تکلیف ممترن دباران او کنتم مرضا یا تاسو مریضان وای کوڅوک مریضو نه غدین اخري انسان اصلح ان تدعوا اصلیاتکم چې تاسو کې دی وصلخ بلا غټه کلاشن کو خو وخذو حذرکم حذر بیا ټیټي بدن سره ساتي کلاشن کو په سنبالولې ها ټیټي خو سنبالې دي شي وخذو حذرکم اونی سے احتیاط بل ان الله تاکي سر الله تعالی غد للکافرین تیار کړ دې کافرانو لپاره غضب مهینا غضاص پکون کې او ذلیلون کې اهانت کوون کې فاذا قضيتم الصلاه کله چې تاسو ادا کوم فذكروا الله نو یاد وی الله تعالی قیاما فولعلا وقعودا فناستا وغلا جنوبكم اطال خنستاس نو د انسانم درې کیفیتای په ژوند کې یا خدای ولاړ وي یا ناس وي یا پروت وي د دین علاوه بل کیفیت خو نشته بل کم کیفیت چې رسولورم خو یو ته بنځ دی یا به د ولاړ کیفیت ته نږدې یا به د ناس کیفیت ته نږدې یا به د ملاس کیفیت ته نږدې نو دا درې واړه چې الله تعالی ذکر کی نو مونږ یې مو اول کو علی کل حال خدای یادوي په هر حالت فذكر الله یادوي الله تعالی قیاما وقعودا فولعلا فناستا وغلا جنوبكم وقال خنقلوا یعنی علی کل حال په هر حالت کې الله تعالی یادوي فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ اکل تاسو مطمئن شئ بے فکر شئ دیری د دشمننا فاقیموا الصلاة نو قائم ویمونس کما هي as usual قائم ویمونس as usual لکه usual چې څنګه کې all together یو امام شاته درګي ګروپونه ما جوړوي ان الصلاة تاکید سره مونس كانت على المؤمنین د مؤمنانو باندې کتابا موقوتا کتاب معنا assigned فرض شوه دی موقوتا فی اوقاتها المقرره فخپل خاص اوقاتو کې نو د موږ د پاره دوه بنیادی شیونه دي نمبر 1 چې دا فریضه ده کتابا معنا دا فریضه ده رکن فریضه ده او نمبر 2 موقوتا فی اوقاتها المقرره والمعینه فخپل خاص اوقاتو کې اوس جمع بین الصلاتین د دوه منځونو میس کې جمع کول یعنی دو منځونه په یو وخت کې کول د درې ائمه مذهب دی او د اهل حدیثو چې په سفر کې دا شی جایز دی چې کله سړی په سفر دی نو د مسبقین او د مازیګر موزي او ځای کول یا د ماخام او د ماسختن موزي او ځای کول څنګه د لګیاره ټریول نو د درې ائمه او بل د اهل حدیثو دای په باندې جایز دی اور روایت ته پکې صرف یو روایت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې جمع النبي صلی الله علیه وسلم بین الظهر والعصر جمع النبي صلی الله علیه وسلم بین پیغمبر اسلام جمع وکړه یعنی یو ځای وکړ ماسپخین او مازیګر دواړه یو ځای وکړ ماسپخین او مازیګر دواړه نو بس هغه د حدیث واغست او بس لټرلی واغست او لټرلی اپلای کړ لټرلی واغست او لټرلی اپلای امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اخو د انالیسس ډیر بلا شی دی دا امام خو د قران او سنت د انالیسس داسې بلا شی دی چې سړی حیران شي خدای ته دل کوم فکر ورکړو امام رحمت الله علیه فرمایي چې اولا خدا آیت چې ان الصلاه كانت على المؤمنین کتابا موقوتا جنرال رول دی چې مسفرض دی او په خپل وخت کې مسفرض دی او په خپل وخت نو پته ولګی دا چې د وخت نه وړاندې کې خلا تر اوسه فرض شوی نه ده سکه ان دې خو فرض کیږي کله اوس د ماسختن موږ باندې اوس فرض ده ځکه نه فرض لای ټام نه داخل شوی کوس را باندې فرض نه بیا که زموږ شو بس خدای رانو په دې ماسختن تاسو کې تان نه ماسختن موږ نه کړي نو زه ورته ته ماته آرام وکړي چې ته ته تر دې دلې تاسو نه ماسختن نه وړاندې کا خبر څنګه کړاله نو خدای دا ته پوښتنه کوي د ماسختن لمانځه ځکه چې خپل تا باندې فرض شوی نه دی خپل تا باندې فرض نو دې فرض کیږي د وخت داخلي دو سره نو چې وخت لا داخل نه دی نو تا باندې فرض نه دی ساده کې دا مسله دی ولیکل
چې دی ومنځ وخت لا داخل نه دی نو دې په فرض شوی نه ده نو څه شي ادا کوي او چې وخت تیر شو نو د ادا تصور پاتې نشو چې وخت تیر شو نو د ادا تصور پاتې نشي هغه ته ادا ویل نشي قضا ده دی بوډا ته سړی حیرانی دا یو خبره دویمه خبره فرمایي چې حدیث د عبد الله ابن عباس دی رضی الله تعالی عنہ صحیح حدیث دی اتھنٹک دی خوید ابن عباس لفظ ته وګوره جمع النبي پیغمبر علیہ السلام جمع وکړه پیغمبر علیہ السلام جمع وکړه بیا اوس دا کده پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام روټین عمل وي نو موږ داسې نشو چې پیغمبر په عمر کې یو سفر کړی چې بس عبد الله ابن عباس نه لري پیغمبر علیہ السلام یو سفر کړی دی پیغمبر علیہ السلام په ژوند ټول په سفرونو کې تیرو یو سفر کړی دی صحیح چې بس دغه ټول عمر کې بساړو کور وته نه خو بس یو ځل وته عبد الله ابن عباس چې ما پخینه د مازیګر مونږ په سفر کې یو ځای وکړو خبره ده کې رااله نو اوس پته ولګي چې سفرونه په ډیر کول دویمه خبره چې سفرونه ډیر کول نه یوازې عبد الله ابن عباس په ورسره عبد الله ابن عباس کو نوجوانو غريب د ابن عباس نه علاوه بل صحابي دا روایت نه نقل کړي بل صحابي دا روایت نو پته ولګي دا چې دا روټین پروسیجر نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ادروایز سفرونه ډیر کول په زرګونو صحابه وو ورسره نو کدا د پیغمبر عمل وې نو دا به یو عبد الله ابن عباس نقل کو که په سلګونو صحابه باندې نقل کړو دا په سلګونو صحابه باندې نقل کړو صحیح نو هر کی روایت د عبد الله ابن عباس دی دا لفظ د جمع وکړه سوزله عبد الله ابن عباس د یو ځل ذکر کوي څه ذکر کوي د یو ځل ذکر کوي وی هاو ټو فایند اوټ چې دغه ولې وکړه صحیح خو هغه روټین پروسس نه دی او لیکا سنت نه جوړیږي دا جواز دلیل نه جوړیږي درېمه خبره کې امام رحمت الله علیه چې په سفر کې دا جمع دو منظور جایز وي ماسپخین او مازیګر په یو وخت کې کول او ماخام او ماسختن په یو وخت کې کول کدا جایز وي نو حاجیان ټول په سفر کې وي حاجیان چې حج لذي نو پس کې ټول په سفر کې بیا پیغمبر علیہ السلام الته اهتمام سره دا ذکر نکو چې د عرفی منځ د ماسپخین او د مازیګر به یو ځای کو د ماخام مزبا ماسختن سره یو ځای کو مزدلفه کې ځکه دا خو یو روټین پروسس دی په سفر کې دی وینا ضرورت نه دی وینا پته ولګی چې پیغمبر د الته د اهتمام سره بیان وکړو نو دا د حضور علیہ الصلوۃ والسلام طریقه نه و چې سفر کې منځونه یو ځای کول د دې وجه خو د عرفات لپاره اهتمام وکړو د مزدلفه لپاره اهتمام وکړو خبره اولی کلاس او سلورم خبره امام رحمت الله علیه فرمایي چې د جمع دو تصوري یو توي جمع حقيقي او بل توي جمع صوري یا شکلی جمع حقيقي جمع حقيقي خو دې ته وایي چې وخت د ماسپخین دی خو تا ور سره د مازیګر منظم د ماسپخین په وخت کې دنه وک دې ته وایي حقيقي جمع ایوي جمع صوري صوري معنا شکل د جمع دی په حقیقت ادواړه منځونه په یو وخت کې نه دي کړی صحیح خو د ماسپخین موږ د هغه په اخر وخت کې کړی دی او د مازیګر هغه د هغه په اول وخت کې کړی سفر د کو روان و سان فرانسیسکو ته فار ایگزامپل د ماسپخین ټایم داخلي په 1 بجې او ختمي په 4 بجې ختمي په 4 بجې او بیا چې څنګه د ټایم ختم شي مازیګر شروع کیږي 4 بجې صحیح او دې تر سنسټ پورې ننور غروب پورې نو د جمع شکلی معنا دا ده چې گویا د ماسپخین موږ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په اخرنی وخت کې وکړ او چې بس د ماسپخین موږ نه فارغې ده نو د مازیګر وخت داخل شو هغه په اول وخت کې وکړ دا شکل د جمع حقیقت کې جمع نه کړ ولا تینوا فی ابتغاء القوم ولا تینوا کمزوری مخکاره کوي بزدل کېږي ما وهنه یهنو په معنا د بزدل او په معنا د کمزوري رب انی وهن العظم مني زکریا علیہ الصلوۃ والسلام خدای زما اډو کې کمزوري شي وهن څه ته وي کمزوري ته او وهن په معنا د بزدلای استعمال دی حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ستدعى علیکم الامم کما تدعى القوم الى قصعتها تاسو باندې با اقوام غیر مسلم اقوام هغه به داس یو بل دعوتونه ورکي تداعی
یو د دعوت یو د تداعی. تداعی معنی چې تمہارا دعوت ورکې هغه غله دعوت ورکې هغه غله دعوت ورکې یو داسې یو دعوت پرشي چې راځم شي یو دعوت پرشي چې راځي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو باندې بغیر مسلم اقوام داسې راپټ کیږي اتحاد درته جوړي کولیشن به جوړي. ستداعا تداعی معنی کولیشن به جوړي. ستداعا علیکم الامم دعوتنا ورکې یو بل لستاسو مقابله کې امتنا کما تدعى القوم الى قصعتها. ادا سے دعوت بور گئی لکه چې حیات افغانی پړاو پخړې مونږ ټول دعوت راکی دې کینه دا کار خاص مثال ها ګره مودو شو ان شاء الله او کنه ته ان شاء الله وایي ستداعى عليكم الامم كما تدعى القوم الى قصعتها. قصعه په جنې هم قصعه وایي عربي کې ته قصعه وایي تعالی نه تعالی قصعه لکه څنګه چې قوم یعنی وږي را بلل شي کلاسې د خوراک ته. صحابه عرض کو او من قله نحن يومئذ یا رسول الله زمون د کموالی د وجه عدد به مکمل شمیر به مکمل تعداد به مکمل دیو جو موږ باندې داسره دعوتونه ورکې یو بل موږ به د خوراک لقمه جوړ شي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لکنکم غثاء كغثاء السيل. نو تاسو په تعداد کې دومره زیات یې لکه د سیل او د سیلاب په اوبو باندې چې خاصو خاشاک او زګونه څومره رواني شمارې کې دي شي. باران چې وشي ډېر زیات باران او دا سیلاب راشي نو سیلاب باندې سوره خاصو خاشاک رواني سوره غندونه په رواني شمارې کې دي شي سوره زګ په رواني شمارې کې دي شي نشي کې دي. خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا لفظ مستعمل کو ولکنکم غثاء كغثاء السيل. تاسو به د سیلاب خاصو خاشاک او د سیلاب زګونه یې نو پدې کې بس پیغمبر اسلام دریاب په یو ورکوټي لوخي کې راځي بلکې سمندر راځي په یو لفظ کې چې اوس دغه سیلاب باندې کوم خاصو خاشاک روان دي یو خوده به فائدې شي صفایدې نشته. یو دیم دا چې سمت معلوم نه دي توبو داسي وړل کدا سي وړل. دیم خبره اراده نشته دغه ځکه په اراده ستې کوم خاصم سان فرانسیسکو ته څنګه ساکرامنټو ته خو د وبو خاره چې کوم قایوډینو صحیح او سرونه خبره یې چې عبید ویخ نه لري شي ادا زک ځان لپاره شو حیثیت له خبر شو پته ولای نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو نه بدقه شي جوړ شوی لکه د سیلاب او باندې د خاصو خاشاک چې څومره مقصد او بیکاره شي دي یعنی تاسو بدن نه بالکل خالی ای حالو وي اردو کې ورته کوکله وای او موږ ته ډډ وای تاسو ورته پدې څه وای دنه چې تشویق کم شي ډډ ورته وای صحیح. نو تاسو به ډډ یې دغه سي ولکنکم غثاء كغثاء السيل. صحابه ته پوښتنه کو او د الله پیغمبر دی وجه بسي دا موږ به داسې بیکار شي. حضور علیه السلام دوه سيزونه وي حب الدنيا وکراهیت الموت. یو به پیسې ډېر خوخي چې چا پیسې ډېر خوخي او مرګ ځان نه نيسي مرګ ته خاص ځان نيسي چې پیسې نه خوخي او کنه مرګ نه به یریږي بلکې دا یو بل سره انټرلینک دي یو بل سره انټر ریلیټډ دي د دې یو بل سره داسې تعلق کې لکه د خپل خاون تعلق شي. پس چې چا پیسې خوخي هغه مرګ ته ځان نه نيسي دا مرګ ته خاص ځان نيسي چې ما هیڅ نه دارې موغه مې هیڅ نه دارې دستار نه دارې موغه مې پیچ نه دارې صحیح. خو سادي شعر چې ما هیڅ نه دارې موغه مې هیڅ نه دارې دستار نه دارې وغم. زمون شیخ رحمه الله هغه دې یو التفاو ویل په یو کلی باندې سیلاب راغی په یو کلی باندې سیلاب راغی نو یو پکې خوار سره چې اچ شي نو پس یو صادر یو ورکوټه باندې بسترې وا ای کی بیرته شپته رول نو چې سیلاب راغی نو چې کوم خلک مالدار او بلا سامان ورکران دي غریبانان دغه مغه کی د فرج سره سو کوم د ټي وي کوم خایو سم د پلانې شي د پلانې شي د پلانې شي د پلانې شي اته بس بستر په کې خدا صادر راغست به غریبای پاک بادشاہي نن دې پیره په مزبانه پوښم خلک په خدای په کار اخلي. ولا تینو کمزوری مخکار کوئی بزدل کے گئے ما فی ابتغاء القوم فی ابتغاء مانا طلب فی ابتغاء القوم پا طلب دو دشمن کے نو طلب دو دشمن مانا یعنی سوک در دشمنی کئی نو اغا پسی ورزان زان مبزدل کوا سانو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لا تتمنوا لقاء العدو وصلوا الله العافیہ خدای نه همیشه غواړي چې خدای خیر پېښ خدای خیر پېښ کې امن او سلامتی راولي خدای نه دا مغواړه خدای دشمن سره مقابل کې چې پته ولګي. لا تتمنوا لقاء العدو وصلى الله العافيه ولكن اذا لقيتم فاثبتوا. خو که په سر دراله پیغمبر اسلام بیا بوزلی مکو بس بیٹینګ شو ودانه ولكن اذا لقيتم فاثبتوا بس دا صبر شه.
ولا تینو فی ابتغاء القوم ان تکونوا تعلمون. الله تعالی وی اوس دشمن اگر ازی تابانه حمله کوي تو ورپسې ورځه. ان تکونوا تعلمون کتاسو دردې گئے جنگ کې پکې گزار کیږي نو سکی سړی دردېږي نه دردېږي چې کوم ځای باندې گزارو لګي هغه دردېږي. الله تعالی وی کته دردېږي ستا اسلحه چې په کافرو لګي هغه نه دردېږي. ان تکونوا تعلمون کتاسو دردے گئے فإنهم دا دشمنان تاسو یعلمون غیم دردیگی کما تعلمون لکه څنګه تاسو دردے گئے وترجون من الله البتستا یو پرایورټی ده وترجون من الله خود تمنا او توقع لري د الله جانب نه ما لا يرجون د آغا جر چې دوی آغا توقع نه لري. اوس کافر خو چې میدان کې جنگيږي دا غم د عقیده چې خدای باجر راکړي ها هغه د عقیده شته مسلمان ته الله تعالی او استاشاته خدای عقیده ولاړه ده. وترجون من الله ما لا يرجون ته خدای نه د هغه شی امید لري چې دغه د سره تعلق نشته. نو کاغه به جګړه سره او د دلری سره لګیا دی جنگ کوي نو ته ولې بوزدل کیږي. وکان الله علیما حکیما ادي الله تعالی علم والا حکمت والا. نو علم دا پوهه د نفس شي او حکمت دا پوهه د په نتیجه ده شي. علم معنا چې نفس شي پیژنې، حکمت معنا چې نتیجه ته معلومه وي چې دا شی کوم دا څه وکړو د دې افتر افیکټس پسې دته حکمت وایي. انا انزلنا الیک الکتاب تاکہ سرا مونږ نازل کړي تا کتابا کتاب بالحق پرشتیا لتحکم بین الناس. اوس الله تعالی وی دا کتاب چې نازل کړي دا مې صرف دې لپاره نه نازل کړي چې مړې بکیږي نو ورپسې بیا تلاوت کوي چې خدای دې وبخي خدای دې وبخي او بیا با ناوي بودیږي نو غیره به سر باندې کوي چې خدای دې ته برکت ورکړي. دې قران دی وځي برکت ورکی او کور به دې غستې نو ختم بکی الله صحیح ا بزنس پر شروع کړي نو ختم بکیږي. مونږ د خپل کتاب سره دغه معاملې شروع کړي لکه دا عیسایان چې خپل بایبل سره سمې صحیح دین سره د برکت کتاب جوړ کړي. را برکت د دې ثانوي مسله ده، برکت د دې سیکنډري یوز دی، د دې پرایمری یوز دغه د قران څخه ذکر کوي چې ما انزلنا الیک الکتاب تاکید سره مونږ نازل کړي تا ته کتاب بالحق پرشتیا له تحکم بین الناس چې ته فیصله وکې په میز د خلکو کې بما په هغه قواعد او اراک الله چې خود لی تا الله تعالی. نو دا ما عبارت ده د قواعدنا د رولز نه څه شي نه د رولز نه چې دا قران به دې لپاره درکړي دا رولز دي دا سورس اف لا ده دا د قانون ماخذ دی. ولا تکن للخائنین خصیما اما چیگا تر خیانت گرم لا تلو ملگرے واستغفر اللہ ابخنقوال اللہ تعالینا ان اللہ کانا غفور الرحیم تاکہ سر اللہ تعالی دے بخون کے میرا بال. ولا تجادل عن الذین ولا تجدوس واقع ہوا طعمہ ابن عبیرق یو منافق دے، طعمہ ابن عبیرق یو منافق دے. نو در چا د کورا د اړو یو بیگ را پټ کړو، د اړو بورای یو بیگ را پټ کړو. نو پته ورته چې د دې طلب کې خو مالک ګرځي، نو لہذا هغه د اړو بیگ یو يهودي سره امانت کې خدا چې دا زما بورای زرا زم ورپسې بیا سات یا سبب راځم دا بیا وړم هغه کې خدا کې صحیح. اوس اتفاق دا و چې ا بیگ کې سورې و ا بیگ کې نو د چې وړه دته احساس نه کېده دا غین وړو دوړېدل وړه نه دویدل صحیح. او ذکر مالک چې وړو پسې روان شو وړو پسې نیر د يهودي کور ته ورسېد. مرګري دا وړو ستا کور ویاو دا زما کور کې وګورای دا غالبا هغه خو تا پټه کړی دا هغه زه خو د پټو نه خبر د غلې نه خبر اخو یو سره طعمہ ابن عبیرق ما سره له تعلق ته هغه اورید چې سبب یوسف صحیح کې اسراغ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته مقدمه رااله حضور علیه الصلاۃ والسلام سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چونکه طعمہ بظاهر خو مسلمان او يهوديو نو اصل د سړي په ذهن کې دا راځي چې دا کافر چرته د دې مسلمان اصل په غلطه طریقه باندې سیکریټ ایویډنس کې فینانس خلای تو خو سیکریټ ایویډنس بدلات چې دا په سیکریټ ایویډنس کې د خلاف د سیسه خو نه کوي د خلاف ترانسپیرنسی خو نه کوي. پیغمبر اسلام ذهن کې او بل د تومه قوم لګیاو ډیفنس کولو تومه نه د تومه قوم لګیاو هغه ډیفنس کو چې دا يهودي دې اصل مونږه عزیز بلیم کوي
دا غلا هم دی يهودي کړی دا زمون په دې کزن باندې د غلط دا ولري یا غلط الزام په لګي بلیم کوي صحیح نو الله تعالی پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته وینا رولز ته وګوره بیان اورا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق تحقیق مونږ نازل کړی تا ته کتاب پر اختیار تحکما چې فیصله وکړي د خلکو میس کې بما په هغه رولز باندې اراک الله چې خودلی تا الله تعالی اراک معنا خودل ولا تکن امکیگا للخائنین د خیانت کوونکو والا خصیما بلا تړو ملګری هغه طرف ته ټندنسي م پیدا کوه چې چغلې کړی واستغفر الله ابخنا غواړه الله تعالی دا لوګو ټندنسي چې پیدا شوی دی چې دا مسلمان باندې شاید چې د يهودي غلط پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته الله تعالی وایي دا خبره زين نو باسه چې کافر به همیشه غلط کوي مسلمان به همیشه رښتیا وایي صحیح شو نه اکثر خو مسلمانان هغه چې شیطانت کوي صحیح اب یا په پلی اخلي دا ما سره ډیسکریمینیشن کیږي دا ما سره ډیسکریمینیشن کیږي یو مرګره خبر اوسراله نو خو خیر نام تاسو پیژنئ نه هغه فایر کړی ما الکه ولې وشو چې ډیسکریمینیشن وشو زما د ګیری د وجه د فلان د وجه فلان نه دا محکمه کې لسمدل شل مسلمانان له افسران دي ترازی مانزه تا کله نو ما هغه ته مالک تاسو دا ډیسکریمینیشن چې یو راته شیخ مونږ ته به نه مونږ دا خبره پټ ساتلې و خو دې فایر کړی سیکسوال هراسمنت کې ما ان لله وانا الیه راجعون ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر حالانکه ما ته ویلې چې بس خدا څخه خطا نه شو انسان د انسان نه غلط کیږي نو موږ فرشتي خو نه یو که فرشتي شیطان خدای دې زموږ عزتونه بچ ساتي بس ان شاء الله تعالی نه غواړه چې اسو په ځان باندې وسنه لري صحیح نو بس همیشه غواړه الله تعالی چې الله زموږ عزتونه زموږ ایمان محفوظ ساتي واستغفر الله بخنا غواړه الله تعالی نا ان الله کان غفور الرحیم تاکي سره دې الله تعالی بخون کې مهربان ولا تجادل ارګومنټس مکوا غن الذين دا کسانو جانبنا یختانون انفسهم چې هغه خیانت کړي ځانونو خپل سره کلمې والده کلمې هم ویلې ده غلایم کړی ده دروغ باندې قسم کړی ده ځکه قسم کو تومه ابن مبارک پیغمبر علیه السلام ته قسم په خدای جی کړه دې خبر نه خبره صحیح الله تعالی وی دې سړي خدای سره دوه زیاتې وکړل یو غلې وکړه به دغه نه بعد حدیث کې راځي امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل کړي پیغمبر علیہ السلام فرمایي الا ان فی السیئات تجاذب دی ګناه کې مقناطیسی اثر دی دی ګناه کې د جاذبیت اثر دی نو که یو ګناه دی وکړو نو دا بل ځان سره راځي ځکه دا ګناه او پروټیکټ کیږي سبکه دا ګناه اب سړی بیا تسلسل سره دروغ ویلې لپاره اړي ګناه ده پرځه کې تسلسل سره ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه او سره راغی ویجز ما کې ډېر غلط عادتونه دي چاره ته دا ډېر بزرګ دی دعا بدرته وکي نو ویجی دعا راته وکړه زه څو کوم چې د عادتونو راخته درته به چې څه عادتونه دي ویجی زنا عادت ما کې دي د غلې عادت ما کې دي د شراب نوشي عادت ما کې دي که څوک راته پیسې راکړي سړی را باندې وژني نو دغه عادت ما کې دي نو دعا راته وکړي یا راته نصیحت وکړي څو کوم ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه ورته بس بچي دروغ مو آیا نور چې څه کې نو خو دا نور چې څه خو وي خدي دا نور وینه نور څه ګناه نه دي بس ګناه یوازې دروغ دي نور څه نه کوي ته دا خو ضروري د قرآن تاسو جایز کړ دروغ بنوا صحیح اوس یو ورځ روان دي د غلې لپاره شیرشاه ولا مخل ورغه ته پوسې ته کوئی مرګري چیرته روانه صحیح او سوخ چردانه شو اعلان ورته کدا ویل شي صحیح او فورم د ابراهیم علیه السلام خبر او یاد شو چې ما په ابو ذر سره وعده کړی دروغ بنوا صحیح وی بس لوګو نه کار نو او واپس چالته نه صحیح بل او ته شراب نوشای مې په روانه سلامت ورم چې هغه مرګري ته روانه اوس ته ویلې چې زم شراب سکم ابراهیم علیه السلام الله علیه حکمت عملی سره هغه اصلاح وکړه زین ولا برابر چې بل یو شی باندې کنټرول وکړه بزانو ګناونه اتوماتیکلی ختم شي ولا تجادل عن الذين arguments مکوا دا غچا طرف نه یختانون انفسهم چې هغه خیانت کړي د ځانونو خپل سره نو څه خیانت کړي نمبر اول غلې کړي دي نمبر 2 د دروغ قسم کړي
ان الله لا يحب من كان خوانا، الله تعالی نخوخی آسو چی وی دے خیانت کون کے اثیمن گناہگار. نو خوانا مانا غل، اثیمن گناہگار پر دروغ باندې قسم کئی. نو دو ٹائٹل ورتا اللہ تعالی ورکل خوانا چی اللہ تعالی نخوخی غل او نمبر دین تو دروغ قسم کون کے تکہ دا بے گناہ دے. یستخفون من الناس، اس دا سڑے ولی نمانی پزان چی او دا جرم میں کڑے دا غلا میں کڑے دا ولی ځکه ځان ډیسکریډټ کول نه غواړي، ځان ډیسکریډټ کول نه غواړي. نو الله تعالی فرمایي چې دې ولې دا درو قسم کوي، خو چې غلا کړي دا ودی مني چې بس کړي مې دا دې مې معاف کړي. الله تعالی وینا یستخفون من الناس، دې شرمېږي د خلقنا، ولا یستخفون من الله، خو نشرمېږي د الله تعالی نه. یستخفون په معنا د یستحیون، چې یستخفون من الناس دې شرمېږي د خلقنا، ولا یستخفون من الله، نشرمېږي د الله تعالی نه. نو دا غلا په ځان نه مني ځکه د خلقو نه شرمېږي چې ډیسکریډټ شي په معاشره کې. صحیح، خو د خدای په نوم باندې قسم کوي، د خدای نه ولا اس حیا نه ورځي. وهو معهم، حالانکه دغه الله دوی سره اذ یبیتون، بیت یبیت تبییتا په معنا د شپې د میټینګ، چې کله د فیملی را جمع شو او د شپې میټینګ کو چې سبا خو به د هیرینګ لزو، پیغمبر اسلام محکمې ته بس لزو هیرینګ لبزو چې سو. الله تعالی وایي زه خو هغه وخت هم ته نگرانی کوله چې د ټول خاندان را جمع شو، د ټول خاندان را جمع شو او مشوره کوله چې بس خو جوړ منکر شه، قسم وکړه منکر شه اسوک قسم. الله تعالی وایي خو هغه وخت ورسره چې دغه ګناه د مشوره کوله. وهو معهم، دا الله دوی سره اذ یبیتون، چې کله دوی د شپې مشوره کوله، ما هغه مشوره لا یرضا من القول، چې د خبرې په اعتبار باندې د قول په اعتبار هغه پسندیده خبره بالکل نه ده. ما لا یرضا من القول، چې هغه مرضی قول نه ده، مرضی قول د دروغ قسم، مرضی قول د دروغ قسم دا مرضی قول نه ده، خدای بالکل خوښ نه ده. وکان الله بما يعملون محيطا، ادي الله تعالی پاغه عمل چې دوی کو احاطه کوونکې. ها انتم هؤلاء، اوس الله تعالی د دې طعمه ابن عبیرق قوم والا ته وایي، دا قوم والا ځکه ټول سره راغلي په ډیفنس کې، ټول سره راغلي پس کې په ډیفنس کې محکمې ته راغلي چې دا دروغ دي، دا طعمه زمونږ عزیز دی، مونږ دې پیژنو، دا د کیریکټر په اعتبار باندې ډېر دیانتدار او ډېر آنست سړی دی او دا فلان 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 لوی تقریرونه کوي. الله تعالی وایي دلته پیغمبر په عدالت کې خو ته لګیای دا ډیفنس به وکړي، او قیامت کې به څوک ډیفنس کوي. دا ها خبردار انتم تاسو هؤلاء دغه کسان جادلتم چې تاسو ارګومنټس کوي غنوم د دوی جانب نه فی الحیات الدنیا، په ژوند دنیا کې. فمن یجادل الله، خصوص به ارګومنټس کوي الله تعالی سره غنوم د دې قسمه خیانت درو یوم القیامت، په ورځ د قیامت. ام یکون علیم وکیلا، یا سوق به د دوی کارساز، وکیل مانا کارساز، disposer of their affairs in the court of Allah. او وکیل تم وکیل پدی وجوی چې استا افیر ډسپوز اپ کوي. ومن يعمل سوءا، او سوچ عمل کوي ناکارا یعنی غلا، او یظلم نفسه، یا زیاته کوي ځان سره په دروغ قسم، ثم یستغفر الله، الله تعالی فرمایي چې ګوره دوه ډېر لوی غټ جرمونه دي. دوه، نمبر اول غلا مخلوق سره زیاته دي، غلا څه مخلوق سره زیات، د خدای په نوم باندې په دروغ قسم کول خدای سره زیاته دي. نو خو بل دغه دوه انټیټیز دي، یا مخلوق ته یا خالق دی. صلی الله تعالی دا دواړه جرمونه کړی دي، خو ما بیا هم دروازه بند کړې نه ده. ومن یعمل سوءا، سوچ عمل کوي ناکارا یعنی مخلوق سره زیاته وکړي، او یظلم نفسه، یا ظلم کوي ځان خپل باندې، الله چیلنج کوي، ظلم کوي ځان خپل باندې، الله چیلنج کوي ان ون وے اور دی ادر. ثم یستغفر الله، او بیا بخنه غواړي الله تعالی نه، یجد الله، نو دی به عمومي الله تعالی غفور الرحیم، بخون کې مهربانا. ومن یکسب اسما، او سوچ کسب کی گناہ فانما، نو خبردار یکسبو چې دې کسب کې غټی دا گناہ غلا نفس د ځان خپل لپاره، وبال به باندې علی نفسه، لان الوبال على نفسه. وکان الله غلیما حکیما، اد الله تعالی علم والا حکمت والا. ومن یکسب خطیئتا، او سوچ او کی خطیئتا، خطا یعنی غلا، او اسما یا گناہ د دروغ قسم،
ثم يرمي به بريئا ابیا الزام لګي په یو انوسنت کس باندې. اوس د چې قسم کو تومه ابن عبیره نو الزام په چاو لګو هغه يهودي چې چا سره به جوړ. ثم يرمي به بريئا نو الله تعالی وی دا دریم ګناه. نمبر اول غلا، نمبر دویم قسم یو چې قسم د جز نه خبر، او نمبر دریم انوسنت سړي باندې چارجز لګول. ثم يرمي به بريئا او بیا الزام لګي بريئا انوسنت باندې. فقد احتمل نو تاکید سره د پزان حمل کړي دا اغسته د بهتان فالس چارجز و اسم مبینا اوازه گنا ولولا فضل الله عليك کچری نوې مهرباني د الله تعالی تابانه و رحمته رحمت د الله پیغمبر تعالی وای لهمت طائفتن نو قص کړو یو ډلې دوینا ايو ذلوکا چې طاقت کی د سیلارنا ځکه هغه خودم رسول کسان داغلی په ډیفنس کې او ټولو خستګيري وته سره لاس کې صحیح څه بزرګان ناغلو. اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا بزرګان خو دروغ نه وایي. دا بزرګان خو الله تعالی دا خو ما مې رباطي او چې وحي باندې ورته اطلاع درکړه غني خو ته خطا کولې. وما يذل وصلى الله تعالی وای کته خطا کړم وې ته خو فیصله کې شواهد باندې فیصله باندې کې شواهد باندې ځکه د غیب علم خو چا سره دی الله تعالی سره. نه اگر چې تاسو فیصله خو په تکوینی اعتبار سره غلطه و او تشریعي اعتبار سره غلطه نه و. تکوینی اعتبار سره غلطه و چې حقایق داسې نه دي، خو تشریعي اعتبار سره غلطه نه و ځکه شواهد دغه دي. صحیح شو شواهد دغه. او په قانون کې یو دوه ټرمز یو ته کوېسچن اف لا او دوی ته کوېسچن اف فیکټس. یو ته کوېسچن اف لا او دوی ته کوېسچن اف فیکټس. کوېسچن اف فیکټس must be taken into consideration. کله جج چې فیصله کوي یا قاضي نو هغه کوېسچن اف فیکټ he must take into consideration. So on the basis of fact he cannot decide. فیصله به کوي شواهد باندې لیګل پروسس باندې. ار دغه وجه ده چې عدالت نه یو سړی قاتلی ټول کلی ته پته چې دا قتل کړی دی، ټول کلی ته پته چې دا قتل خو چې کله کیسه پروسس شي دغه کوټل شي دغه څه شي وکړ نو خلک بیا وایي یاره دا ساده عدالت نه دی، بیا به پیسې ورکړي بس پیسو باندې ځان داخلا مرګریا. یس فکس دغه دی چې دا قتل کړی دی صحیح، خو شواهد چې نو پرونه شل سو کی وسره عدالت خدای سره نشي راوړي چې را دې خو په مارا ولا څورو کی نه خو شی پرو کلی غلی نو بیا به وما يضلون الا انفسهم ادین گمراه کای مگر ځانونه خپل وما يضرونك ادی ضرر نشدر کوله تا من شین لغون وانزل الله انازل کړه الله تعالی تابانه کتاب والحکمت حکمت دا سنت ده. امام مالک رحمت الله علیه فرمای چې حکمت لفظ قران کې راشي پیغمبر ته منسوب شي دته سنت ته پیغمبر وایي. وعلمک ما لم تکن تعلم او الله تعالی تعلیم درکړي دي د هغه شرایع یا د هغه قوانینو چې ته نه پوي دی پاغه باندې د وحی نه وړاندې. وکانه فضل الله علیک عظیما ادمه ربانی د الله تعالی تابانه ډیر لویا. لا خیر فی کثیر من نجواهم. اوس د قوم د تومه ابن عبیره د شپې میټینګ کړو، سلګونو خلک راجمو دا مشوره کړو چې مرګي قسم بکې موږ بیا ډیفنس کوو. ته قسم کوه موږ به څه کوو، موږ به ډیفنس کوو. الله تعالی وایي دا دغه اجلاسونه میټینګونه دغه جمع د خدای عذاب له دعوت ورکولي. لا خیر فی کثیر نشته د اس خیر په ډیرو من نجوام د میټینګونو نجوا خفیه میټینګ نجوا سیکرټ میټینګ الا من امر مگر هغه اجلاس یا هغه میټینګ یا هغه ډیټرینګ امر به صدقاتن چې امر کوي یو کسره کې به صدقاتن پني کا خبره نیک د صدقه په معنا د چیریټي یو او په معنا د نیکی خبره و هدایت ک طریقه لک صدقه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تا نه چاته پوسوکو چې د شیرشاه کور دلته چیس باندې دا چیس کم ځای دی، دا چیس څنګه په پلاو پخړې سګړي پلاو پخړې پخای نه صحیح د نو اصل ستیر صحیح. او حیات هغه سړي ته ګایډنس ورکړي دا چې به لیفت واري دینالي باندې او ټیمپا باندې به لیفت کې صحیح نو پارکینګ نه جوړی ګرځي چې سره دینه باندې رائټ وکړه نو نیک په روان دي فلای نمبر کور ته ورسې. اوس دا 2 منټه کې ورته ټول ګایډنس ورکړي. پیغمبر اسلام یې دا صدقه ده و هدایتک الطریقه لك صدقه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي دا صدقه ده. یو مسلمان روزه سره ملاو شو او تور سره سمایلینګ فیس سره ملاو شو، پیغمبر اسلام یې دا صدقه ده.
لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف یا په یو نیک کار باندې حکم وکاو اصلاح بین الناس یا د انسانانو میس کې د اصلاح خبره وکړه او اصلاح بین المسلمین نه او اصلاح بین الناس کمیونټي کې غیر مسلم دي او سره یو تعلق د هر څه د همسایه دي یا د جاب کې ملګری دي یا څه د دوه کسانو او تا دغه جوړ راوست الله تعالی فرمایي دا د خیر والا جمع ده ومن يفعل ذلك سوچ کیدا کار ابتغاء مرضات الله دا الله تعالی خوشنودی حاصلو لپاره فسوف نؤتي اجرا عظیما یقینا ورکو بمقدت اجر عظیم. الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم ربنا الحمد لله القران من لم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا